أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حج واللسم سفارة آيات نمبر 42 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود دي آياتونو کی رسول الله صلی الله علیه وسلم د تسلی دا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله تعالی تسلی ورکي چې ګدا مشرکین مکه ستا تکذیب کوي او تا د دروغ نسبت کوي او تا پیغمبر نه مني دا سنوي خبره نه ده ستانه مخکې چې څومره انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام تیر شوي دي نو د هغې امتونو هم د هغې تکذیب کړی دی دا نوې خبره نه ده څنګه چې ستا د مشرکین مکه تکذیب کوي او تا د دروغو نسبت کوي چې تا د قرآن د ځان نه جوړ کړی دی او ته پیغمبر نه تا د مشرۍ دپاره د پیغمبرۍ دعوه کړې ده دا قسم قسم الزامونه او تهمتونه چې په تا باندې لګي نو خفه کېږه مو ستا نه مخکې چې څومره انبیاء علیهم السلام دي هغې ته هم دقه شان تکلیفونه رسېدلي دي او د هغې امتونو د خپلو انبیاء علیهم السلام دقه شان تکذیب کړی نو دې کې تسلی د نبی علیه السلام ته مخکې د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین د هغې تکلیفونه او هغې ته د صبر هغه تلقین ذکر شو دلته کې ورته الله تعالی تسلی ورکړي وإن یکذبوک کچری دوی د دروغ نسبت کوي تا ته فقد کذبت نو دروغ ګڼلی وو دروغ نسبت کړو قبلهم وړاندې د دوی نه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد او عادیانو وثمود او ثمودیانو وقوم ابراهیم او قوم د ابراهیم علیه السلام وقوم لوط او قوم د لوط علیه السلام واصحاب مدین او اصحاب مدین والا یعنی قوم د شعیب علیه السلام وکذب موسی او تکذیب کړي شو د موسی علیه السلام فأمليت وكذب موسى دلته کې دا جمله بدله کړله مخکې الله تعالی فرمایل چې فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مدين او دلته وكذب موسى او تکذیب کړي شو د موسی علیه السلام جمله ځکه بدله کړله چې د موسی علیه السلام خپل قوم د حضرت موسی علیه السلام تکذیب نه کړي کم چې بنی اسرائیلو نو د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار نه کړی نور ټیک ته چې موسی علیه السلام ته قسم قسم تکلیفونه رسول کله به یوه خبره کوله کله به بله خبره د بنی اسرائیل ډېر څه نازک غونده کې کوم خو د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار نه دی کړی البته قبطیان چې کوم چې د فرعون قوم او فرعونیان چې کوم
نو هغوی د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه انکار کړی دی خو د موسی علیه السلام خپل قوم بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د پیغمبرۍ نه د هغې نه حقیقتا انکار نه دی کړی وکذب او تکذیب کړی شی موسی د موسی علیه السلام فاملیتو نو ما مهلت ورکو الله تعالی فرمای للکافرین کافرانو لرا ثم اخذتهم بیا ما انسل هغی لرا نو فکیف کان نکیر نو بیا څنګه و د هغې عذاب دې ټولو قومونو باندې چې کوم عذابونه راغلي دي نو الله تعالی وایي د دې هغه عذابونه څنګه و بیا د عبرت نشانې ما جوړې کړلې خو جوړې مې نه کړلې قوم لوط دی چې کوم دی په بره باندې اوچت کړل او دومره اوچت کړل چې په اسمان کې د هغې د چرګانو او د سپو هغه اوازونه واورېدي شو او د هغه ځای نه یې ځمکه چې کوم دی راولټه کړله واپس یې راوویشته او بیا به د کرتکاڼو باران هم شوی فرشتې پې چغه هم ایستلې دغه رنګې د عادیان او سمودیان عادیان دی په هوا کې الله تعالی د یو بل نه راپرېښودل داسې پرتې وو الله تعالی فرمایي دا داسې پراته وو لکه د کجورو دا تنې چې پرتې او دوی به دعوه کوله من اشد منا قوه څوک زموږ نه زیات په قوت کې شته دی هر چا ته به پتون وو نو الله تعالی داسې کړل چې ټولې هوا یې پرې راوستله او دا هوا حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې دا د الله تعالی د خزانو نه په یوه خزانه کې د ستنې د سوري برابر ستنې د دې سوکې برابر دوره سورې شوی او دا خوا بیا داسې وه چې دا د فرشتو نه کنټرول کېدله نو بس عادیان یې اوچت کړل په اسمان کې په هوا په خلا کې د یو بل نه به یې راپرېښودل داسې او د داسې راپرېوتل او داسې پراته وو لکه د کجورو دا تنې چې پرتې نو الله وی بیا زما عذاب څنګه و فکأی من قریة او ډېر د کلونه اهلکناها مونږ هلاک کړل هغوی لره وهي ظالمة په دې حال کې چې دوی ظالمانو فهي خاویة نو دوی پرېوتل نو فهي نو هغه پرېوتل فهي نو هغه خاویة پرېوتونکي وو علی عروشها په خپلو چتونو باندې وبئر معطولة او شاړ شول کویانو وقصر مشید او راپرېوتې بنګلې پخې مشید د چونو نه په چونو باندې چې کومې بنګلې پخې کړلې شوې وي نو الله تعالی به هغه راپرېوتې لکه څنګه چې د قوم عاد او د سمودیانو باره کې راځي چې سمودیانو ځان له پاخه مخلونه دا چې کوم دی په دې غرونو کې جوړ کړي وو او د دې یېرې نه چې دوی نه مخکې عادیان تېر شوي په عادیانو باندې سیلۍ راغلې وه نو دوی وی چې د ګټ ته دننه دا سیلۍ نشي راننوتلی نو د دې وجې نه یې پاخه کورونه ګټې تراشلې وې کې دننه کورونه ځانه جوړ کړي نو الله تعالی وی چې هغه مې تباه کړل او زما خبره چې کوم دی ونه منله نو الله وی هغې مې هم تباه کړل او د هغې سره د هغې غټې بنګلې مې هم تباه کړلې او هغې چې کوم پاخه کویان ایستي هغه مې هم تباه کړل لکه څنګه چې تفسیر قرطبي رحمه الله فرمایي چې غټې بنګلې او کویان هم هغه چې کوم دی چې کله دوی مړه شو نو کویان یې شاړ شو او هغه غټې بنګلې هغه چې کوم دی راوغورځېدلې د قوم سمود باره کې او دا کسر دا بنګله چې کومه ذکر ته نو بعضې وي چې دا کومه بنګله وه وي دا بنګله چې کوم دا د حضر موت دا یو ښار دی حضر موت او په دې ښار کې چې کوم کلی دی د هغه نوم خاسوره دی او دا کلی د حضرت صالح علیه السلام سره 4,000 کسان دا د حضر موت کلی ته تللي وو حضر موت غټه علاقه د هغې ته تللي وو نو دغه 4,000 کسانو چې کله صالح علیه السلام وفات شو نو چې کله هغه وفات شو نو دغه 4,000 کسان راولګېدل او دغه حاسوره کلی جوړ دا د حضر موت د دې په یو کونه کې دغه کلی دی جوړ کړی دی 4,000 کسان او د ښار ته حضر موت ځکه وي چې په دې کې حضرت صالح علیه السلام له مرګ راغلی حضر موت حضر الموت حاضر شو مرګ نو دې کلي کې حضرت صالح علیه السلام ته مرګ حاضر شوی وو هلته وفات شوی وو د دې وجې نه دغې ښار ته چې کوم دی حضر موت ویلی شي او په دې کې دغه کلي چې کوم دی دغه جوړ کړی و دغه 4,000 کسانو دغه کلي چې کوم دی جوړ کړی و او د دې کلي نوم خاسوره و او چې کله صالح علیه السلام وفات شو نو دغه ښار د حضر موت کلي کې دی
د صالح علیه السلام ته مرګ واقع شو. د هغې نه وروستو چې کوم دغه 4,000 کسانو دی راولګېدل او یوه کلا یې جوړه کړله او د دې کلي آبادول چې کوم دی د خاصورا کلي آبادول دی شروع. نو دا بنګله چې کومه وي دا د غر په سر کې وه او دا کویې چې و دا د غر په دې ویښ کې و. د کوم ذکر چې په دې قرآن مجید کې دی نو دا د دې غر په ویښ کې و دا بنګله د غر په سر کې وه. نو په دې کې یو کس هغه امیر جوړ کړو د هغه نوم او هغه ډېر زیات چې کوم دی نیک سیرت و ښایسته هم ډېر زیات او نیک سیرت هم ډېر زیات و. چلس بن جلاس دا هغه نوم یا علس بن جلاس دا هغه نوم دی امیر جوړ کو او دی ډېر زیات نیک سیرت هم او ډېر زیات ښایسته هم. نو دو وخت تیرېدو نو د دین چې بیا کم نسل پیدا شو پای کې شرک شروع شو. چې کله شرک شروع شو الله تعالی ورته چې کوم دی حضرت حنظله بن صفوان علیه السلام پیغمبر راولېږو او دغه خلکو دغه پیغمبر خبره ونه منله. الله تعالی په عذاب راوستو هغې تباه کړل او هغه بنګله او بنګلې هغه چې کوم دی راوغورځېدله هغه کویې چې کوم ښایسته کویې دي جوړ کړی و او کویې چې کوم دی شاړ شو. نو دا واقعه چې کوم دی تفسیر قرطبي رحمه الله لیکلی ده. فکأی من قریة او ډیر د کلونه اهلکناها مونږ هلاک کړي دي هغې لره وهي ظالمة په دې حال کې چې دي ظالمانو فهي خاویة او هغه پرېوتل علی عروشها هغه بنګلې پرېوتې خاویة پرېوتونکي وو علی عروشها په خپلو دیوالونو باندې دا په خپلو چتونو باندې پرېوتونکي وو. عام قانون دا دی چې کله کور غورځېږي ډومبې چت غورځېږي بیا وروسته دیوالونه غورځېږي. دیوالونه کله پکې نیمګړي وي خو چتونه مکمل ختم شي نو ډومبې چت وغورځېږي په دې دیوالونو باندې او بیا وروسته دیوالونه غورځېږي. د دې وجې نه قرآن مجید کې ذکر کړل چې فهي خاویة هغه پرېوتي وو علی عروشها په خپلو چتونو باندې وبئر معطلة او ډېر کوهان شاړو وقصر مشید او ډېرې بنګلې ډېرې پخې بنګلې چې د چونو نه جوړې کړل شوې وې هغه راوغورځېدلې وقصر مشید او ډېرې پخې بنګلې راوغورځېدلې. افلم یسیرو الله تعالی فرمایي مشرکینو ته افلم یسیرو آیا دوی نه دي ګرځېدلې فی الارض په ځمکه کې فتکونا چې پس پیدا شي لهم د دوی دپاره قلوب داسې زړونه یعقلون چې دوی پوهېږي بها په هغې سره زړونه وله پیدا شي چې هغه دوی سوچ وکړي او زړه ته دا خبره ور وغورځي چې په دې کومو خلکو باندې عذابونه راغلي دي نو دا خو الله تعالی راوستي دي او دوی د پیغمبر تکذیب کړو. نو موږ د خپل پیغمبر د محمد صلی الله علیه وسلم چې تکذیب کو نو دغه کارنامه به الله تعالی موږ سره وکړي که نه دا سوچ دی نه کوي. وآذان او داسې غوږونه یسمعون چې دوی اوري بها په هغې سره فانها بېشکه لا تعمل ابصار نه دي ړندې سترګې د دوی لیکن تعمل قلوب وړاندې دي د دې زړونه التي هغه زړونه فی الصدور چې په سینو کې دي. نو دې سترګې به ړندې نه دي خو زړونه یې ړانده دي یعنې زړونو کې د هدایت هغه رڼا نشته دی ازلي بدبخته دي په دې باندې سوچ نه کوي. ویستعجلونک نو الله وایي چې دی د خاریو کې دی کې وګرځېدل په دې ملک کې وګرځېدل د دنیا کې وګرځېږي د عبرت دپاره دا ګرځېدل د عبرت دپاره دي. په یو روایت کې دي چې الله تعالی حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې ته ځان له د اوسپنې بیزار جوړ کړه او د اوسپنې عصا یعنې امسا ځان له جوړه کړه لخته او په دې ټوله دنیا کې ګرځه او دومره وګرځه چې دا عصا یعنې دا همسا دې اوسولیږي ماته شي او دومره وګرځه چې دا بیزار د اوسپنې چې کوم بیزار دي دا اوسولیږي ختم شي. نو د دې نه عبرت مقصود چې ته به دې دنیا کې وګرځه او دا عبرت والا څیزونه وګوره د دې نه عبرت حاصل کړه. د دې وجې نه به دې خاریو کې دغه کې ملک کې دې ګرځېدل پکاري چې سړی قسم څیزونه وویني خو د عبرت په نیت باندې موږ چې کوم خراب څیزونه وي نو هغه ځان سره راوړو هغه ووینو او د هغې نه چې کوم دغه حاصلولي حاصل کو هغه لذت وقتي ته ورو خو چې کوم د عبرت څیزونه دي هغې طرف ته موږ نه ګورو د هغې نه موږ عبرت نه الو. نو یو تاسو په دنیا کې ګرځئ د سیل او سیاحت لپاره نو دا هم د عبرت په نیت باندې ګرځئ. دې غرونو ته ګوره چې څومره ښایسته الله تعالی پیدا کړي دې چشمو ته سړی وګوري چې څومره ښایسته الله تعالی پیدا کړي
نو دا د عبرت په نیت باندې نو ځکه الله تعالی فرمایي چې دی په دې دنیا کې ګرځي دی خو ګرځي سفرونه خو کوي خو د دې لپاره داسې زړونه پکار دي چې هغه زړونه په دې باندې سوچ وکړي او داسې غوږونه ولا پکار دي چې دغه د عبرت دا خبرې واوري او بیا الله فرمایي د دې سترګې ړندې نه دي حقیقتا ړانده نه دي خو زړونه ړانده دي د هدایت هغه رڼا پکې نشته دی او بل دې د هدایت نیت هم نه دی کړی الله تعالی هسې څوک ازلي بدبخته نه جوړي خدا د دې انسان د عمل د وجې ځکه الله تعالی خو والعیاذ بالله ظالم نه دی الله تعالی ظالم نه دی خو الله تعالی د دې انسان د عمل د وجې دې ازلي بدبخته جوړ کړي الله تعالی دې موږ ټول ازلي نیکبخته کړي الله تعالی دې موږ د ازلي بدبختۍ نه بچو ساتي ويستعجلونك او دې زر غواړي له تا نه جلدي کوي په تا باندې بالعذاب په عذاب کې ولن يخلف الله او هرگز خلاف نه کوي الله تعالی وعده د خپل وعده الله تعالی د خپل وعده خلاف دا نه کوي دیستانه په تاده سره د عذاب غواړي او حال دا دی چې الله تعالی د عذاب د پر خپل میعاد او خپل وخت دا مقرر کړی دا غینه مخکې عذاب نه راوړي اگر ګدي زر پیری عذاب غواړي او دې ستانه د عذاب غواړي نو تا العیاذ بالله دروغجن ګڼي ته پیغمبر نه نو ګوته پیغمبري به موږ باندې عذاب راولا نو دې ستانه په جلده باندې عذاب غواړي خو ولن يخلف الله وعده او هرگز مخالفت نه کوي الله تعالی وعده د خپل وعده وان یوما عند ربک او بشک یو ورځ ستا د رب په نس باندې کالف سنه پشان د زرو کالو دا مما د هغه تعدون چې تاسو شماره تاسو کوم شمیر کوي نو په هغه حساب سره دغه ورځ دا د زرو کالو چې کوم دی برابر دی زر کال ورځ دیو جن حضرت ابو هريره فرمایي چې نبی علیه السلام یو پیر او فرمایل غریبانانو مسکینانو ته چې ای غریبانانو تاسو به د مالدارانو نه نیمه ورځ مخکې جنت ته ځئ او دغه نیمه ورځ د جنت د قیامت دا به د 500 کالو برابر نو په دې حساب سره زر کاله د قیامت یو ورځ شوله او بل ځکه الله تعالی چې کوم دی 50 زره کاله چې کوم دی ذکر کړی دا نو دلته زر کاله ده هلته 50 زره کاله ده وی حقیقتا دا یو ورځ دا به د زرو کالو برابري خو بیا د سختۍ په حساب سره په چا چې څومره سختي وي دا ورځ به دومره اوږدېږي په کافرانو باندې به 50 زره کاله ورځ دا ورځ به زر کاله وي خو په دې باندې به د 50 زره کالو په مقدار باندې دا ورځ اوږدېږي او عام قانون هم دا دی سړي باندې په کومه شپه کې تکلیف وي او د باندې چې کوم دی بیمار دی او د باندې تکلیف ته دړ دی نو د شپه په د کال برابر تیریږي او چې سړی صحتمند دی برابر دی نو دې به شپه باندې ډوپوی نشي او چې کوم خلکو باندې الله تعالی رحم کړي په دغه ورځ باندې الله دې به موږ ټولو باندې رحم وکړي په دې باندې به داسې د قیامت ته ورځ تیریږي په بعضې مؤمنانو باندې لکه د سهار 2 رکعته سنت دې به ډوپوی هم نشي په دې ورځ باندې دومره به لږ ټایم کې به دا ورځ چې کوم دی په ده باندې تېره شي بعض خلکو باندې به زر کاله وي بعض خلکو باندې 50 زره کاله وي نو دا به د هغې د تکلیف موافق کالف سنه پشان د زرو کالو مما د هغې نه تعدون چې تاسو شمارئ وکأی من قریة او ډېر د کلونه داسې دي عملیدو چې موږ مهلت ورکړی لها هغې ته وهي ظالمة او حال دا دی چې هغې ظالمانو ثم اخذتها بیا موږ ونیسل هغې لره یعنې هغې کلیوال لره وإلی المصیر او موږ طرف ته به د دوی واپس کېدل وي نو الله وی چې دنیا کې موږ هم عذاب راوستو او سخت نه سخت عذاب ورله آخرت کې ورګو حقیقي عذاب نو بیا موږ طرف ته راتاویږي هلته کې به راځي او حساب کتاب به وي او د دې به چې کوم دی عذاب بس دی وَإِن يُكَذِّبُوكَ کچری دوی د دروغ نسبت کوي تا ته دی دروغجن ګڼي تا لره نو فقد کذبت نو په تحقیق سره دروغ ګڼلی وو قبلهم وړاندې د دینه قوم نوح قوم د نوح علیه السلام وعاد او عادیانو وثمود او ثمودیانو وقوم ابراهیم وقوم لوط او قوم د ابراهیم علیه السلام او قوم د لوط علیه السلام لوط علیہ السلام او ابراهیم علیه السلام د دروغ نسبت کړو او اصحاب مدین او اصحاب مدین یعنی مدین والا
چې شعیب علیه السلام قوم دی شعیب علیه السلام د دروغ نسبت کړو وکذب او دروغ ګڼل شو موسی علیه السلام فاملیت ما مهلت ورکو الله وی للکافرین د کافرانو د بارا ثم اخذتها بما انسل هغوی لرا فكيف كان نذير بیا څنګه و زما عذاب فكأي من قريه پس ډیر د کلونه اهلکناها من هلاک اغې لره وهي ظالمه او حال دا د چې کلي والا ظالمانو فهي خاویه بیا هغه پریوتلی وي فهي بیا هغه خاویه پریوتون کیو پریوتلی على عروشها هغه کلي وا اکلی فهي هغه کلو ته راجع ده هغه کلي خاویه پریوتلیو علی عروشها په خپلو چتونو باندې وبئر معطولة او ډیر کوهان شال شیو وقصر مشید او مضبوطی بنگلې هغه غورځېدلې وي افلم یسیرو آیا دوی سیل نه دی کړی دي نه دي ګرځېدلې فی الارض په ځمکه کې فتکونه چې پس پیدا شي لهم د دوی دپاره قلوبا داسې زړونه یعقلونه چې هغوی پوهېږي بها په هغې باندې او آذان یا داسې غوږونه یسمعونه چې هغه اوري بها په هغې سره فانها نو بېشکه لا تعمل ابصارو ړندې نه دي سترګې د دوی ولکن تعمل قلوبو لیکن ړانده دي زړونه د دوی التي هغه زړونه فی الصدور چې په سینو کې دي ويستعجلونك او دی پتا دے غواړي لتانا او دی تادی کوي لتا پتا باندې بالعذاب بعذاب کی ولن يخلف الله او هرگز مخالفت نه کوي الله تعالی وعده د خپل وعده وان يوما او بشکا يورز عند ربك استاد رب پنځ باندې د قیامت وان يوما او بشکا يورز د قیامت عند ربك استاد رب پنځ باندې كالف سنه پشان د زرو کالو دا مما د هغنا تعدون چې تاسو شماره په دنیا کې یعنی تاسو دنیا د زرو کالو برابر به دغه ورځ وي وغای من قريه او ډیر د کلونه عملیتو چې ما وته مهلت ورکو لها هغه کلو والو تا وهي ظالمه او خالداد شغی ظالمانو ثم اخذتها بما انسل اغیلرا وإلی المصير او ما طرف تبا د هغوی را چورلیدل وی را تاویدل وی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين